یو ورور پوښتنه کړې وه چې آیا په لمانځه کې په حال کې د ولاړې د پښو په مابینځ کې څومره فاصله ښوول پکار دي؟ د دې مسئلې جواب دا دی چې امام شامي رحمه الله په خپل کتاب کې دا مستحبه طریقه لیکلې چې باید د دوو پښو په مابینځ کې څلور ګوتې د لاس څلور ګوتې فاصله پرېښول دا مستحبه طریقه ده. امام شامي رحمه الله فرمایي وينبغي أن يكون بينهما مقدار 4 أصابع اليد لأنه أقرب إلى الخشوع. جلد أول صفحه 444. امام شامي رحمه الله فرمایي چې په حال کې د قیامې د دوو پښو په مابینځ کې څلور ګوتې فاصله د لاس څلور ګوتې چې دومره فاصله پرېښول دا مستحبه طریقه ده. لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې بعضې کسان د دوو پښو په مابینځ کې 1 فوټ فاصله یې پرېښي یا 1.5 فوټ فاصله پرېښي، هلته انسان ډیر بد هم معلومیږي، په لمانځه کې خشوع هم نه وي، بلکې هغه د څنګ ملګری هم ورسره په تکلیف وي. تاسو پام ورته وکئ چې کوم کس 1.5 اولیسته یا 1 فوټ 1.5 فوټ فاصله سې پرېښي، پښې سې ازادې نیولي، په هغه لمانځه کې خشوع هم نه وي او هغه انسان ډیر بد معلومیږي. زموږ ستاسو په معاشره کې دا وهابیان پنجپریان داسې مخالف کار کوي، هغه له ټولو خلکو څخه بدل وي، په ټول مسجد کې ټول صفونه یو رقم ته ولاړ، لیکن د لمانځه طریقه بل رقم ته وي. نو مستحبه طریقه دا ده، امام شامي رحمه الله په خپل کتاب کې لیکلي چې د دوو پښو په مابینځ کې باید 4 ګوتې فاصله وي.